إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله رب العالمين حمد وثناء جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد والسلام بعد زمان معزز ومحترم الله رب العالمين فضل أو إحسان ده رب العالمين من باندې د ماخامو په جمع سره ادا کوم ځکه زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع د فضیلت هغه یو روایت کې راځي چې 15 درجه بل روایت کې 20 درجه انسان ته ورکوي. نو د دې د وجې نه دا د الله رب العالمین فضل او د الله رب العالمین احسان دی په موږ باندې. ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولوستلو په دې کې الله رب العالمین موږ ته یو خبرې طرف ته اشاره کوي، یو حکم طرف ته اشاره کوي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل دي. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. یقینا ما په مؤمنانو باندې احسان کړی دی، په مؤمنانو باندې مې مننه کړې ده چې ما دیو ته یو پیغمبر لېږلی دی من انفسهم د دیو د جنس نه. لکه زما محترمو چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو او آدم علیه السلام جنت نه دنیا ته راولېږلو نو یو خبره ورته وکړه چې قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آدم علیه السلام دنیا ته روانې خو دنیا ته به یو کس تاسو راځي، زما له طرف نه به یو قائد یو استاذ راځي، د هغه قائد او د هغه رهنما خبره هغه په خپل زندګۍ کې به لازمي کوي، په هغې باندې به عمل کوي. نو دوه انعامه الله رب العالمین مقرر کړي دي چې یو په دنیا کې یو په آخرت کې. دنیا کې څه شی دی چې انسان په قبر کې یېرېږي نه، ځکه چې دنیا کې نه انسان کله رخصت شي او قبر ته کېغوستلی شي نو د هغه قبر کې به یره په دې انسان باندې به نه وي، ولې زړور به وي، زړه به یې مطمئن وي چې یاره ما دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او د هغې تابعداري ما کړې ده. ځکه بل ځای الله رب العالمین فرمایي چې د جنتیانو نه به تپوس وشي چې تاسو ولې دومره خوشحاله یې او د الله رب العالمین دا جنت تاسو درکړی دی. نو دوی ووایي چې انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین. موږ مخکې په دنیا کې صحیح عمل کولو، ځان باندې مشقت او په تکلیف هم ځان باندې برداشت کولو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم
رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین کم شریعت چې راوړی دی هغه چې انسان په خپل ځان باندې لاګو کوي نو ډېر تکالیف ډېر مشکلات هغه ته مخې ته ودرېږي څوک به د څه نوم واخلي څوک به د څه وایي څوک به د څه وایي نو دا ټولې خبرې دا به قبر کې انسان ته مخې ته ودرېږي او په هغې باندې هېڅ قسم د یاره به نه ولا هم یحزنون او نه به دا غمجنې په قیامت کې ځکه قیامت سخته ورځ ده هر انسان به یو یو نیکۍ ته محتاج وي نو ده سره به هغه نیکیانې موجود وي چې لویه نیکي هغه څه شی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او د هغې تابعداري ده زما محترمو په دې دنیا کې ډېر علما کرام داسې دي ډېر خلک داسې دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري خو لا پرېږده وه کم خلک چې د هغې تابعداري کوي هغو د هغې تابعدارۍ نه منع کوي خو په څه وجه باندې خپل په علمي دغه باندې څوک پویه کوي هم نه چې یاره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ د هغې د احکاماتو د هغې د شریعت نه لرې کېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په دو ټوک الفاظ کې دا خبره وکړله چې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به مؤمن هغه انسان نشي کېدلی چې د هغې خواهشات هغه ما چې کوم دین راوړی د هغې موافق او د هغې مطابق نه وي چې کله د هغې موافق نه وي نو هغه مؤمن نه دی او موږ ځان ته مؤمنان هم وایو خو بیا هم د هغې دین او د هغې شریعت نه خلک لرې کوو لکه زما محترمو تاسو وګورئ الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون خپل نفس ته سوچ وکړئ په دې کې د الله رب العالمین څومره نښې موجود دي لیکن دغه علما دغه څه وایي دا موږ ته د حلولیت عقیده را په مخې ته کوي چې الله رب العالمین ستاسو په نفسونو کې موجود دی خو ته سوچ نه کوې ته ستا عقل کار نه کوي او که چېرته موږ مخکې آیاتونه وګورو نو الله رب العالمین موږ ته د خپل قدرت تذکرې راته کوي چې وفي السماء رزقكم وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسکم افلا تبصرون دا الله رب العالمین موږ ته خپل هغه تذکرې خپل هغه نښې موږ ته بیانوي خو موږ څه وایو موږ دا معنا کوو امیان خلک دي غریبانان به څه پوهېږي خو موږ ورته څه وایو وفي انفسکم وایي الله رب العالمین زه ستاسو نفس کې موجود یم افلا تبصرون تاسو نه وینئ ما عالم دی امیان ورته ناست دي دا بیان کوي هغه څه عقیده به ونیسي ما محترمو دغه عقیده به نیسي که بیا سبا کې څوک تپوس وکړي چې الله رب العالمین چېرته دی هغه وایي چې په هر ځای کې دی دلیل مې څه دی وفي انفسکم افلا تبصرون بل ځای کې وهو معکم اینما کنتم هغه تاسو سره تاسو کوم ځای کې یئ دغه دلایل زما محترمو عالم سره امیانو ته پیش کوي زما محترمو دلته چې موږ راغونډ شوي یو دا تبلیغ کار روان دی الحمدلله علما راځي موږ ته بیانونه کوي دغه مسلک او دغه صحیح عقیده موږ ته هغه بیانوي زما محترمو بل تاسو وګورئ چې کله انسان لمونځ کوي همدغه علما موږ ته لګیا وي همدغه د بخاري صحیح بخاري کتاب هغه راخلي صحیح مسلم راخلي او هغه خلکو ته نیغ نیغ داسې کوي چې وګوره دې کې حدیث موجود دی کتاب الصلاة ذکر کوي صفحه ذکر کوي باب ذکر کوي او حدیث بیانوي چې وګوره دا حدیث دی دا داسې 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 خو معنا د هغې څه کوي ما محترمو غلط بیانوي سبا به موږ بیا الله رب العالمین مخې ته به څه وایو څه جواب ورکړو چې تپوس را نه وکړي چې انسانه تا دا عمل کوو ولې دې کوو یا به دا ورته وایو چې الله بهرام مسجد ته راغلی ورته یو ملا راغلی و هغې دا مسله بیانه کړې وه ما پرې عمل کوه زه خو ته نه وم خبر موږ لږ څه وایو زموږ پښتنو کې دا رواج دی موږ لږ څه وایو وایي چې الله بلا و به ګردنې ملا بس عمل کومه که صحیح خو صحیح به که صحیح نه و نو ملا پوهېږي او ګناه یې پوهېږي نو زما پکې څه کار دی داسې وایو که نه نو زما محترم الله رب العالمین دغه خبره هم موږ ته واضحه کړه چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان بوج نشي وړلی تا ګناه کړې ده ته به خپل ګناه خپله اوچتې بل ملا ستا ګناه نشي وړلی هغه خو بس مسله وه تا ته یې بیانه کړه
خو ته هم لږ عقل الله درکړی دی، سوچ الله درکړی دی، په هغې باندې لږ جانچ پړتال وکړه چې یاره په دې کې د الله رب العالمین حکم څونه دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پکې څونه دی. هغه مسله چې شی اوس زما محترم مسله دا ده د رفع الیدین په باره کې هغه دا بیانوي. عالم سړی دی، ښه پوهه سړی دی، او چې کوم خلک مخې ته ناست دي هغه چې بیانوي هغه ورته سبحان الله والحمدلله او دغه اوازونه ورته کوي. زه دې خبرو ته سوچ وړی یم، دا ځکه تاسو ته بیانوم زما محترمو، تاسو ته وضاحت د دې خبرې ذکر کوم چې سبا چې تاسو ته څوک دا تپوس وکړي چې تاسو بیا جواب ورکولی شئ. ځکه سبا د الله رب العالمین مخې ته موږ ودرېږو، هغه موږ نه تپوس وکړي چې تا ته ښه پته وه چې دا مسله صحیح نه وه، تا ولې دې عوامو ته نه بیانوله، بیا به موږ الله ته څه جواب ورکوو زما محترمو. هغه هم دا وایي چې وګورئ صحیح مسلم کې دا روایت موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ جومات ته راغی او دې خلکو چې دی نو لاسونه اوچتول د چا په شان دی؟ په شان دی د هغه اس چې نوی پیدا شي بچی وي هغه د ټوپونو د وجې نه چې دی دا لکۍ خوځوي نو دغه شانتې لاسونه یې اوچتول وی. تاسو دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ زما محترمو. وایي څه وایي چې لا ترفعوا ایدیکم، لاسونه مه اوچتوئ، مطلب رفع الیدین مه کوئ. او صحیح حدیث دی بخاري صحیح البخاري کې موجود دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی. دا الفاظ پکې موجود دي چې حذو منکبی چې د اوږو پورې به د لاسونه اوچتئ. نن سبا موږ څه کوو زما محترمو؟ موږ ډېر د دغه د وجې نه داسې وکړو. دا صحیح نه ده زما محترمو. دا اسې یو قسم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پورې خندا کول دي، استهزا کول دي. ځان له استهزا دا نه ده چې موږ آیات ته ګډوډ ووایو، حدیث ګډوډ وکړو، نه، چې کوم حکم موږ ته پیغمبر څنګه بیان شوی هغه شانې نه کوو، د هغې نه ځان خلاصې کوو. د منافق سړي صفت چې الله رب العالمین موږ ته بیان کړی دی، څه ویلي دي راته ټولو کې اول دا خبره کړې چې منافق څوک دی، هغې صفات چې بیانېږي څنګه بیانېږي، څه وایي؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. چې مونځ کوي نو مونځ کې څه کوي؟ سستي کوي. هغه سستي څه شی دی؟ نو چې ته داسې کوې نو داسې وکړه که نه. دغه سستي ده زما محترمو چې زما لاسونه دې اوږو پورې نه اوچتېږي. کسالا څه معنا ده؟ هغه سستي ده. ولې دومره کېږي نو داسې ولې نه کېږي؟ او موږ ځان ته څه وایو؟ موږ ځان ته د جنت ټیکهداران وایو، بس وایي موږ خو جنتیان یو. زما محترمو دا خبرې د ټوکو نه دي، دا خبره زه تاسو سره هسې د مذاق نه او د دغه نه نه وایم، بلکې دا بیا سبا الله رب العالمین موږ په دې باندې نیسي. په دې وړه وړه خبره باندې لږ وګورئ. بني اسرائیلو کې یوه زنانه وه، یو سپي له اوبه ورکړلې. تاسو هغه حدیث تاسو بار بار بیانېږي. په دې ورکوټې عمل باندې الله رب العالمین هغه زنانه څه کړه؟ جنت ته بوتله. او یو زنانه وه چې پیشو یې تړلې وه او د هغه تړلې د وجې نه هغه مړه شوله. په دې وړه خبره باندې الله رب العالمین هغه څه کړه؟ جهنمي یې کړله. دغه ورکوټې عملونه دي. دا موږ چې دی نو د سمې لارې نه اړې زما محترمو. دې ته لږ سوچ پکار دی، دې ته لږ فکر پکار دی. هغه احسان چې موږ باندې الله رب العالمین کړی دی د راغلي لېږلو د پیغمبر، هغه احسان موږ په خپل ځان باندې شته کړو. د هغې احسان جواب به څنګه ورکړو؟ لکه زموږ ماحول د دنیا دی چې کله یو انسان موږ سره احسان وکړي، یو ښېګړه وکړي، یو نیکي راسره وکړي، نو هغه ښېګړه او هغه نیکي موږ هغه بربادوو نه، او نه هغه ته موږ بد رد وایو. که هغه سره موږ د هغې په شان د نیکي نه شو کولی، نو دومره خو ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته فرمایي چې جزاک الله خیره، دومره ورته ووایه دا پوره بدله تا هغه له ورکړه ده. دا خو موږ ویلي وایو ورته، دا هم ورته وایي چې الله رب العالمین دې سره ښه وکړي چې په سخت وخت کې د مصیبت په وخت کې ته زما په کار راغلې. نو زما محترمو دا ټولې خبرې هغه دي چې دغه علما موږ ته بیانوي. تاسو نن سبا خو د سوشل میډیا زمانه ده، تاسو دې فیسبوک کې ګورئ، هر قسم مولیان، هر قسم مفتیان ځان مخې ته کوي. خو هغو دین چې کوم دی نو پټوي زما محترمو. خپل د مذهب دپاره، خپل ځان د اوچتولو دپاره د قرآن کریم مفهوم، د قرآن کریم ترجمه هغه غلط بیانوي،
حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مفهوم د هغې ترجمه هغه موږ د غلط بیانوي او چې القابات وګورئ دومره لوی القابات لګېدلي زما محترمو چې بس علم همده سره بل چا سره نشته دی او الله رب العالمین موږ څه وایي من انفسهم داسې پیغمبر مې درلېږلی چې ستاسو په شان دی ډیوټي څه ده کار یې څه دی یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه چې زما آیاتونه په تاسو باندې لولي زما احکامات په تاسو باندې لولي لکه زما محترم تاسو وګورئ قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې الطلاق مرتان بیا علما د هغې تفصیل دا بیانوي چې دا د مجلس پورې خاص دی خو زموږ علما څه وایي چې نه به یو ذکر دی چې څونه دې ورکړه بس هغه ختمه شوه لکه دلته د یعقوب خټک کې یو واقعه تاسو ته بیانومه یو ملګری دی اوس هم شته دی ما سره اوس هم په رابطه کې دی هغه د خپل زنانه ته د خولې نه طلاق لفظ نه دی ورکړی او نه یې ورته ویلي دي خو صرف دومره کار یې کړی دی چې هغه خپل اوښو ته دا ویلي چې راشئ بس ما دې سره نه لګي زه ته په سټامپ لیکل کوم چې بس ختمه شو نو دومره خبره یې کړې ده مفتي صاحب له ورغلی دی مفتي صاحب فتوا وکړې هغه وایي چې نه تا سټامپ لیکلی دی بس خبره ختمه شو حتی تنکح زوجا غیره ولا مسله ده بس نور څه نه کېږي 2 کاله وشو هغه دې همداسې ناست دی نه هغه جینۍ څوک کوي نه دا هلک دله څوک ورکوي ولې عمر ظاهر دی د هغو زندګي خرابه شوله خو په څه باندې دا زموږ د مولیانو او دغه باندې سبا چې موږ الله رب العالمین مخې ته ودرېږو الله موږ ته تپوس کوي نو موږ به څه وایو انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ای الله مونږ خو د دې مولیانو د دې مفتیانو خبره منلې په دنیا کې دوی مونږ د سمې لارې نه ګمراه کړو د دې د وجې نه زما محترمو دغه دروس چې کوم علما راځي مونږ ته بیانوي دلته بیانېږي مرکزي مسجد کې بیانېږي هماغه شان بل هغه حاجي صاحب نظیر صاحب جومات کې بیانېږي دا ټولو کې چې کوم بیانات مونږ ته کېږي په دې کې ناسته پکار ده چې دا علم مونږ زده کړو د دې نه مونږ ځان خبر کړو په دې باندې عمل وکړو نو هغه به د الله رب العالمین مخې ته بیا سبخلو یو یتلو علیهم آیاته ویزکیهم او پاک کی دا پیغمبر تاسو د څه شي نه د بدعاتو نه د رسوماتو نه د غلط افکار د غلط کارونو نه د غلط اعمالو نه د هغه اعمالو نه چې هغه د جهنم ته د تګ ذریعه ګرځېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین کوم انسان چې الله رب العالمین د خیر اراده وکړي نو په دین کې فقاهت ورکړي اوس مونږ ته فقاهت نشته زما محترمو خو مونږ فقاهت مونږ ته پاره څه شی دی هغه دا دی چې الله رب العالمین مونږ دې درس ته کښېنئ دې بیان ته مونږ کښېنئ الله رب العالمین دغه فقاهت دی زما محترمو دا غورواله دی لکه بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم ځای کې اجتماع ناست دی په دې کې ذکر د الله رب العالمین کېږي ملائک په هغې باندې رحمت او سکینت نازلوي تاسو وګورئ تاسو چې ناست یې موږ چې ناست یو نو چا ذوق را باندې نشته دی نه بهر څه سوچ را باندې شته دی ښه په اطمینان سره ښه په خوشحالۍ سره ښه د دلجویۍ سره موږ دلته ناست یو ښه زړه کې مطمئن یو چې یاره د الله رب العالمین درس د الله رب العالمین دین هغه موږ اورو ولې هغه اطمینان او هغه سکینت د الله رب العالمین د طرف نه هغه موږ باندې رانازلېږي هغه فقاهت الله رب العالمین موږ دلته راکوي خو اوس یو بل فقاهت او بل غوروالی هغه موږ ته الله رب العالمین ښودلی دی دغه پیغمبر راته وویلې چې الله رب العالمین چا سره چا باندې د خیر اراده وکړي نو غوروالی ورکوي اوس الله هم فرمایي چې تاسو غوره امت یې په څه باندې غوره امت یو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو غوره امت یې په څه باندې چې تاسو دلته دا خبره واورېدله دا مو زده کړله دا اوس بل چاته ورسوئ نو هله به تاسو غوره امت یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق بیان موافق د هغې د وینا موافقت باندې الله رب العالمین موږ ته غوروالی راکړو چې موږ یې درس ته راوستلو خو
خو اوس د الله رب العالمین په نسبت باندې چې کوم غوړوالی دی کنتم خیر امت تاسو غوره امت یې څه کار دی چې غوره امت په څه وجه باندې موږ غوړوالی لکه دنیا کې موږ سوچ وکړو د دنیا کې موږ غوړوالی څه باندې وایو چې یاره استاذ وي یاره لوی کاروباري سړی وي یا یاره ایم پی ای وي ایم این ای وي یاره دا وګوره دا یو غوره سړی دی دا مشر سړی دی دا ملا سړی دی دا داسې دی دا هغسې دی لیکن الله رب العالمین غوره سړی چا ته ویلی دی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر چې د نیکۍ طرف ته امر کوي او د بدو نه منع کوي ٹھیک ده اوس موږ ذهن کې دا سوال راځي چې یاره الله رب العالمین خو موږ ته ویلي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ اوس چې یو کار غلط کوي د خلاف شریعت کار کوي او ته هغه ته وګورې نو خو وینا خو ته کولی نه شو ځکه که ورته وکړو نو وایي ته ته اوس وګورې دا د کوم ځای نه دغه راغلی دی مفتي اعظم راغلی دی او که چېرته په څپېړه ورکړو نو څپېړه خو ډېر لرې خبره ده خو یو بل کار الله رب العالمین هغه موږ ته ښودلی دی هغه هر انسان کولی شي هغه آسان دی هغه څه شی دی په زړه کې هغه سره چې دی نو بغض وساته په څه وجه باندې په دې باندې نه چې یاره د پوله په ټایم ورسره شریک دی یا پلار راله وجلی یا دا نه صرف ذهن کې دغه خبره راوله چې یاره الله رب العالمین پیغمبر چې کوم رالیږلی دی کوم احسان چې الله رب العالمین په موږ باندې کړی دی دا د هغه احسان شکریه نه ادا کوي په هغې په لار باندې روان نه دی چا ته ظاهروم ځکه چې چا ته ظاهر کړو نو هغه ظاهرول زموږ ټول هر کارونه وړي زما محترم دې باره کې موږ ته یو واقعه بیان کړم چې الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين دا جنت الله رب العالمین موږ ته تیار کړی چې د هغې پلنوالی هغه د ځمکو د اسمانونو برابر دی خو چا یې تیار کړی متقیانو له متقي صفات څه شی دي ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مهران سلیمان بن مهران رحمه الله د هغې یو مینځه وه هغه ته یې وویلې چې دا زما له اوبه راوړه چې اودس وکړم هغه چې اوبه راوړلې اوبه ترې وغورځېدې د هغې په کپړو باندې هغه څه غوسه شو هغه ورته چې ګوره الله رب العالمین فرمایي چې والکاظمین الغیظ غوسه سکونکي متقي صفت څه شی دی چې غوسه وڅکي هغه ښځه څه ما معاف کړي هغې نه په معافوي باندې انکار نه کېږي الله فرمایي چې والعافین عن الناس عفو وکړه خلکو ته هغه ښځه ما ته عذاب کړي د الله رب العالمین د رضا لپاره نو دلته به اوس موږ دا سوچ کوو ذهن ته به زموږ دا خبر راځي چې یاره عافین عن الناس خلک دلته به وینځه ازاده شي نو موږ نن سبا وینځ هم نشته نو څه به کوو نو د هغې یو مصداق زه تاسو ته ښیم ما محترم هغه دا دی چې والعافین عن الناس مراد دا دی چې موږ چا سره کومه ښېګړه وکړو کوم کار وکړو کوم سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي او الله رب العالمین چې موږ باندې کوم احسان کړی دی په هغې باندې نه ځي نو هغې سره په زړه کې بغض ساتلی شو دا بغض به چا ته ښکاره کوو نه بس خپل ځان سره وساته ځکه پیغمبر حدیث دی چې څه من رأى منکم منکرا فليغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأحکم ترین ایمان دی چې انسان هغه سره څه وکړي د الله رب العالمین د رضا لپاره بغض وساتي بیا به داسې نه کوو زما محترم چې والعافین عن الناس چې دلته هم ناست یو مجلس جوړ دی دوه درې کسان ناست یاره پرون راسته فلاني سړي چې کوم دی داسې زیاتې کړو ما د الله لپاره معاف کړو یاره پرون راغله چې الله رب العالمین او د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم داسې دی داسې کار کولو بس هغه سره مې بغض دی یاره خبرې ورسره نه کوم پرېږده خپل کار به کوي دا ویناګانې چې موږ کوو دلته هم کوو هلته هم کوو هلته هم کوو زما محترم دا زموږ هغه نیکي بربادوي دا زموږ هغه ثواب او هغه اجر هغه زموږ څه کوي ختموي هغه اعدت للمتقین د متقیانو چې کوم صفت دی د هغې نه موږ وباسي وسارعوا الى مغفرة بخنې او جنت ته چې کوم لار تللې ده د هغې نه موږ لرې کوي بیا الله رب العالمین فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم چې دغه ګناهونه د انسان نه وشي نو انسان نو څه کوي ذکروا الله الله رب العالمین یاد کړي فاستغفروا لذنوبهم د خپل د ګناهونو نه توبه وباسي استغفار وکړي نو الله رب العالمین به هغه معاف کړي اخره کې الله رب العالمین فرمایي زما محترمو چې دا پیغمبر ما راولېږلو د پیغمبر دغه کارونه دي دغه کوم علما چې کوم مفتیان
ځان د مشرولو دپاره، ځان د اوچتولو دپاره د قرآن کریم آیات، د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ترجمه، د هغې مفهوم هغه په غلطه باندې موږ ته بیانوي. د دې د لرېوالي دپاره الله څه کړی؟ پیغمبر راولېږلو، هغې موږ ته دغه مسایل موږ ته وښودل. بیا الله وفرمایل چې وإن کنتم من قبله لمن الضالین، که الله پیغمبر نه وی رالېږی د هغې نه مخکې تاسو څه وئ؟ ګمراه وئ، د سمې لارې نه لرې وئ. نو اوس ولې موږ واپس هغه ګمراهۍ ته ځان اچو؟ ولې موږ دې خبرو ته سوچ نه کوو؟ ولې موږ د الله رب العالمین چې موږ نه غوره امت جوړ کړی دی هغه غوروالي طرف ته نه ځو؟ ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې الله رب العالمین چاته د غوروالي اراده وکړي هغه دې مجالسو ته راولي، دې د قرآن درس ته راولي، دې حدیث درس ته راولي، الله رب العالمین هغې باندې دین زده کوي. دغه موږ دین زده کوو زما محترمو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین چې کوم پیغمبر موږ ته رالېږلی دی، کوم احسان یې موږ باندې کړی دی، د هغې احسان شکریه ادا کولو من او عن توفیق د الله رب العالمین راکړي. او الله رب العالمین چې کوم خبرې ما وکړلې اول ما ته بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.